میاشت رمضان دا ډیره فضیلت والا میاشت ده. د نورو میاشتو په مقابله کې دې ته فضیلت حاصل دی. دغه فضیلت هغه په قرآن مجید کې هم دی، دغه رنګې دغه فضیلت هغه د احادیثو مبارکو هم نه هم ثابتېږي. د هغې یوه وجه دا هم ده چې دا داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې قرآن مجید نازل شوی دی. لکه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، په دې کې قرآن مجید نازل شوی دی. دارنګه انا انزلناه فی لیلة القدر، دویم فضیلت د دې دا چې قرآن مجید نازل شوی دی او لیلة القدر هغه هم په دې میاشت کې ده. اوس تعین د لیلة القدر چې یاره لیلة القدر دا په کومه ورځ باندې ده، حدیث مبارک کې هم د دغې شپې هغه فضیلت راغلی دی. د عایشه رضی الله تعالی روایت دی، هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې لیلة القدر د رمضان د اخري چې کومه شپې دي نو د دغې په طاق شپو کې ده، یعنی 21مه، 23مه، 25مه، 28مه، په دې ورځو کې هغه لیلة القدر دی. دارنګې 29مه. اوس په دې طاق شپو کې یوه شپه هغه د لیلة القدر ده. اوس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دغې ورځې تعین نه دی کړی چې یاره دا په کومه ورځ کې لیلة القدر ده، په کومه شپه کې لیلة القدر ده. آیا دغه شپه د 21مې ده، آیا دغه شپه د 23مې ده، آیا دغه شپه د 25مې ده، دغه تعین رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی. د هغې وجه دا ده چې انسان هغه په دې اخرو لسو ورځو کې ډېر عبادت کوي، هره ورځ دی عبادت کوي، نه دا چې صرف یوه ورځ دی عبادت وکړي، نه دا چې یاره په 21مه باندې تعین کړی نو صرف په 21مه باندې دی د شپې عبادت وکړي، دا باقي چې کومې ورځې دي نو په دغه کې دی عبادت نه کوي. د دې د وجې نه دا اخري چې کومه عشره ده نو په دې کې دارنګې په دې نورو کې هم د عباداتو اهتمام کول پکار دي، خو چې دا کومه اخري عشره ده نو په دې کې بیا ډېر زیات اهتمام د عبادات، ځکه چې یو انسان هغه ډېر زیات عبادات کوي، یو انسان ډېر زیات د الله تعالی د رضا کولو کوشش کوي، نو الله تعالی به ده ته د لیلة القدر دغه شپه هم نصیب کړي. اوس چې دی په د اخرو لسو ورځو کې یو بله خبره دا ده چې په دې اخرو لسو ورځو کې هغه چې کوم سنت اعتکاف دی نو هغه اعتکاف هم په دې ورځو کې کېږي. د دې د وجې نه څرنګه چې میاشت رمضان ته په مقابله د نورو میاشتو کې فضیلت حاصل دی، دغه رنګې د اخري عشرې ته په مقابله د دې مخکینو دوو عشرو کې هغه فضیلت حاصل دی. نو د دې فضیلت اخیستل، دارنګې د الله تعالی نه دا طلب کول چې یا الله مونږ ته د لیلة القدر دا شپه نصیب کړي، د هغې دپاره عبادات کول، د هغې دپاره د الله تعالی د رضا کولو کوشش کول، نوافل کول، تلاوت کول، او خاص کر چې کومې دا طاق شپې دي 21مه ده، 23مه ده، دارنګې 25مه ده، 28مه ده او 29مه ده، نو په دې کې یوه شپه هغه د لیلة القدر ده. خو موږ به خپل کوشش کوو، موږ به خپل د الله تعالی نه غواړو شاید چې الله تعالی موږ ته دغه شپه نصیب کړي او الله تعالی موږ ته په دغه شپه کې د عبادات توفیق راکړي او د دغه شپې د وجې نه الله تعالی موږ ته بخشش وکړي او زموږ